بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمر خاکسار کتونکو دا مخال د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول خیرآباد مخې ته ولاړ یم دلته کې د یو شمېر شکایات وروستو انتظامیې والا دلته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کم پوینټس قایم کړی شوي وو هغې بند کړلو دلته کې ګڼ شمېر کې زنانه راغلي دي دلته کې ولاړې دي دې ته هم دغه وایي چې تاسو به کاټلنګ ته ګړي کپوره ته او مردان ته د دغه بېنظیر انکم سپورټ د پیسو دپاره ځئ او د هغې ځای نه به تاسو خپلې پیسې وصولوئ او د رستم دغه غریب ولس دغه غریبې زنانه په دې سخته ګرمۍ کې دي چې ګړۍ ته ځي یا کاټلنګ ته ځي یا مردان ته ځي نو د دې به خرچې هم کېږي او ورځ به هم ماتېږي کومې زنانه ولاړې دي د هغې خبرې اترې هم تاسو سره شریکوو او د انتظامیې خبرې هم تاسو سره شریکوو تاسو دلته کې راغلي یې د سخته ګرمۍ کې سر دلته کې ولاړ یې څه تکلیف دی تاسو ته او دغه پوینټ چې بند دی نو تاسو به د کومو قسمو مشکلاتو سره مخ یې نه موږ خو کارټونه کتلي دي لمبر یې راکړي دي نن درېیمه ورځ ده چې موږ ځو راځو چې زموږ لمبر راشي نو کارت بند کړي بس هغه یې په نیمګړې کې روز غلي نو موږ کور ته ځو نو زموږ به لا پیسې تاوان شي نو د حکومت ته یا پکار ده چې د ښځو له دا پیسې نه ګولي چې دا پیسې یې د سړو له ورکولې او دا دومره شرم دی چې دا زنانه خپلو زنانه ته خلک فکر وکړي چې درې زنانه وه یا لړه نو ستاسو د هغې هم لړه دومره قدرې کار دی چې دوی دا مهرباني وکړي یو ځای دې وګوري موږ لا چې موږ ورته راټولې زنانه لړې شو او موږ له خپلې پیسې په حیا راکړي که چېرې داسې نه کوي نو په دې سړکونو به دا ښځې شرمېدلې ولاړې او سړي به پرې یادېږي او خانې دا پیسې اډو پکار نه وي خو چې داسې کار چې راویسې نو دا نارینهو له پکار وي چې د حکومت نارینهو نه ورکولی چې د ښځو له یوه روپۍ نه ورکولی تاسو ګورئ زما د کمزورۍ ته تاسو ګورئ تاسو په دې پیسو باندې خلک تنګوئ مه د الله د رضا لپاره تاسو را پیسې ورکوئ نو په خپلو ځایونو کې را پیسې کې الله د رضا لپاره خلکو ته په سکون سره میلاویږي دا ټول خلک راغلي په دې سور تاراک باندې الله د رضا لپاره اولاد مسلمان دا خو انصاف پکار دی چې تاسو پیسې ورکوئ نو بیا پکې دومره نخرو ته ساګت دی خو پیسې د الله د رضا لپاره ورکوئ زه اوس نیکې کله لړم نو ما د نیکې د کوره 200 روپۍ راوړلې نو زه پې دلته کې ډېره پوهې راغلم ما څه د روپۍ مخ نشته زما د بچو نن اوومه اتمه ورځ ده چې زما بچو د ساه ما د کینې دس کړي زه خپلو خاناو له خدمت کومه ما له 15 ډوډۍ په غرمه راکوي 15 له ماښام راکوي 2000 روپۍ میاشت ما له راکوي زه هغې له جامې وینځم زه هغې له استري کوم زه هغې له ډوډۍ پخوم زه هغې له وړا غږم زه هغې له لوښي زه هغې له ټولې صفایانې کومه هغې ما له دغې کار 2000 روپۍ صرف راکوي د هغې انصاف پکار دی تاسو چې بېنظیرې پیسې ورکوئ نو هغې له د خدای دواړه جان اخیسته کړي نو تاسو را پیسې په خپلو ځایونو کې د الله د رضا لپاره دې خلکو یې ورکړئ تاسو دې ډوله جمع خلکو ته وګورئ په سور تاړاک ولاړ دا خو انصاف دی د چا بچي واړه ماشومان کور کې پرېښي د چا به څه خوړلي نه د چا به خاوند بیمار دا خلک په دا چرګونه خلکو سره کوي تاسو د زنانو خبرې اترې واورېدې دا مهال چې کم پوینټ لګېدلو په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول خیرآباد کې په دغې 2-3 کمرو کې به زمانه شاته چې تاسو ته ښکاري دغې کې به دغه د بېنظیرې پیسې خلکو اخیستلې خو د سکول انتظامیې مطابق چې دلته کې د سکول څومره هم کړکۍ دي د هغې چې کومې شیشې لګېدلې وې هغه هم دغې زنانو ماتې کړي دي دلته کې ګندګي هم ډېره زیاته ده او چې کوم بوټي لګولي شوي وو هغې مو ښکلي دي نو د دغې په وجه باندې مونږ دغه پوینټ چې کوم دی بند کو دلته کې ایم پی ای طفیل انجم او اسسټنټ کمشنر تحصیلي رستم راشد علي خو هم راغلي وو دغې د پوینټ د بحالۍ دپاره چونکې هغې چې هم د سکول انتظامیې سره خبرې اترې وکړې او دغه ټول حالات نه هغې ځان خبر کو نو هغې هم دغه فیصله وکړه چې په ګړۍ تحصیل کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کم پوینټ لګېدلی دی د هغې سروس تیز هم دی او هلته کې په یو ګنټه کې ډېرو زنانو ته چې کوم دی دغه پیسې میلاویدی شي تم چې څومره هم زنانه دي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې اخلي هغې به فی الحال ګړۍ تحصیل ته ځي او د ګړۍ تحصیل نه به دغه پیسې خپلې وصولوي